نو لږه خبره داسې ده چې دا ویډیو د سړو ماته وویل چې دا سړي دا کار کولی شي او دا ویډیو ستا په مخه وړی شي نو دا ویډیو که زما تاسو په مخه وړی شئ لالیا نو دا ویډیو زما د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ چې زه د کرونا مستند علاج کوم او داسې علاج کوم چې په یو خوراک سره د دې بیمارۍ مکمل خاتمه وشي اوس دا ویډیو زه ځکه کوم چې زه نن بازار ته رالم او بازار کې بیا علاج کوم بیا بازار بند نو په احتیاطي تدابیرو کې خو دا احتیاط بلکل غوره دی د دې بیمارۍ په لاره کې خو دا احتیاط دی دا علاج نه دی چونکې زه بار بار دا چغې وم چې د دې بیمارۍ مستند علاج افیم دی او افیم د تجربې لاندې بغیر تجربې نه ځکه چې افیم پخپله یو ډېر خطرناک شی دی او زه دغه تجربه لرم لہذا د ما نه مستفید شي د دنیا یو ریاست اوسه پورې دې باره کې ما سره رابطه ونه کړه دا ولې آیا دا بیماری ریخچای نو ریاستونه دې ما سره رابطه وکړي او که نه دا مذاقي نو خلک دې هسې نه تنګ دی دا شتې چې تنګ دی دغه کولی والسلام ټول لپاره احتیاط کوي دا احتیاط دی دا علاج نه دی که دو دا علاج ګڼي نو ډېره غټه غلطي به وکړي او خلک په غیر کې د دې بیمارۍ مستند دوایي شته افیم که افیم اوس صرف د پښتنو په علاقه کې دی او په نورې دنیا کې شته نه نو د پښتنو نه دې دا طلب کړي اوس ډېر خلک دا وایي چې افیم به ذات خود جرم دی نو لالیه جرم خو چونکۍ هم ده چونکۍ راواخله د چا خېټه کې ومنډه نو ته به چونکۍ ماتئ او که ته به هغه سړی رانیسي لہذا کوم خلک چې د افیمونه غلط طریقه کار استعمال کې راولي هغه خلک نیول پکار دي افیم خدای دې پاره مه ختموئ او دا د دې بیمارۍ مستند علاج دی او د تجرباتي خلکو د تجربو نه استفاده وکړئ او د هغه تجربو لاندې دغه بیمارانو له دا افیم ورکړئ دا به ټول ښه شي دا پیغام تاسو خپل د ډي سي صاحب ته څه ویل غواړئ ډي پي او صاحب ته بډرام ډي سي صاحب ته دا پیغام رسېدل دی لالیا زه دا پیغام د دنیا ټولو ریاستونو ته رسوم چې د افیم په دې بیمارۍ کې مستند علاج دی او دې باره کې چې کوم ریاست کې مانه استفاده کول غواړي زه به ورسره تعاون کوم زه به یو ریاست سره دا ضد نه کوم چې دا خو یا غیر مسلمه دي یا دا پنجابیان دي یا دا د دنیا یو بل نسب دی لہذا زه دوی سره دا تعاون نه کوم زه به قطعا دا ضد دا بخیل نه کوم او بلکل په اخلاص سره چې کوم ریاست په دې کې تعاون غواړي زه به ورسره